وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعظمين المكرمين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. الآية. درود پاک شریف شوق محبت سرول والے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وصحابيات سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وأهل طاعة سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا د دې دوش پیتم نمبر آیت کریمی مبارکی حصہ دا په 13 جمعه او د هغې نه په مخکې جمعه باندې د دغه ځای پورې مختصر وضاحت شوی و. نن چې دی نو وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دې متعلق به یو څو خبرې او د دې ایضاح کې به څو معروضات وړاندې کو. تاسو ګورئ یو ایمان دی او ورپسې چې کوم دی نو عمل صالح دی. مخکې دا خبره واضحه شوې وه چې د اعمال صالحو دپاره ایمان چې دی نو دا شرط دی. که کله العیاذ بالله یو انسان کې ایمان نه وي نو کده هر قسم تا د عبادات و هر نوع د عبادت کوي نو هغه ته نشي قبلولی. دا د قرآن عظیم الشان اټله فیصله ده او په دې باندې زمونږ د ټولو مؤمنانو مسلمانانو دا عقیده او دا زمونږ چې دی نو سوچ او نظریه ده چې که کافر لوی نه لوی عمل وکړي که ورکوټی عمل وکړي نیک نو دا نه قبلیږي تر څو پورې چې ایمان موجود نه. نو اوس په دې ځای کې هو عمل صالحا خدا خبره یاد ساتئ چې بیا زمونږ د اهل سنه و جماعه په نسبت باندې اعمال صالحه چې دي نو دا د ایمان دپاره مقوي دي، قوت ورکوونکي دي. یعنی د ایمان ویسو د پاسه اویا څانګې دي که نه نو دغې په دې باندې ورته تقویت او قوت میلاویږي. او ایمان چې دی نو دا بسیط دی، دا مرکب نه دی. بعضې اهل ظواهر اشاعره وغیره چې کوم دی نو هغوی دا وایي چې یاره ایمان مرکب دی. یو چې دی نو تصدیق دی او یو اقرار دی او یو چې دی نو عمل صالح دی، عمل بالجوارح. دا ټول د مجموعې ته ایمان وایي. او مونږ وایو چې نه، کتابي مسله دا ده د اهل سنه و جماعه د ماتوریدیو په نسبت باندې چې ایمان چې دی دا د تصدیق قلبي نوم دی او اقرار باللسان چې دی نو دا د نفاذ د اعمالو دپاره د احکاماتو دپاره چې دی نو دا شرط دی. او عمل بالجوارح چې دی نو په دا مقوی للایمان دی، ایمان ته تقویت ورکوي. نو اوس چې چا د ایمان سره عمل صالح وکړو وعمل صالحا
یو خودی دې کې دا واو حرف عاطف راغلی دی نو معطوف معطوفن علیه کې تغایر وي تغایر ذاتی ورته وایي علما یعنی معنا دا ده چې ایمان ځان له او عمل صالح ځان له شي په دې واو باندې جدا که خو ګوره یو خبره ده چې که ایمان سره عمل صالح ملګری کو نو بیا سړی چې مقصد ته رسیږي د الله رضا ته رسیږي نو دی په څه باندې رسیږي چې تصدیق هم شته او بل طرف ته چې دی زما وروڼو اقرار هم شته او عمل صالح هم شته دا یاد ساتئ اوس که مثال په طور تصدیق یي خو اقرار نشته نو ما تاسو ته مسله واضحه کړې وه چې بیا دغه انسان سره د مؤمنانو مسلمانانو معامله به نشي کولی که دی مړ شو او که چېرته تصدیق شته دی او اقرار هم شته اقرار باللسان نو بیا به صحیح که په اعمالو کې کمزوري هم دی نو دی مؤمن دی د ده به چې کوم دی نو مثال په طور د سره به معامله د ایمان والو د مؤمنانو معامله به ورسره کېږي هغه مسله دا معامله داسې ده چې مثلا دی کله وفات شي نو دله به غسل هم ورکولی کېږي کفن به هم ورکولی کېږي جنازه به هم پرې کولی کېږي او په مسنون طریقه به دفن کولی شي اوس یو سړی دی هغه اقرار هم شته او تصدیق هم شته دی خو یاره عمل صالح نشته دی نو دی د هغه ډېرو خیرونو نه د هغه لویو مرتبو نه د هغه مقاماتو نه د الله پاک جلهو ته د رسایۍ هغه سیورو نه چې دی نو دی څه دی دی محرومه دی نو دغه تقسیم تاسو کړی و چې یاره نفس مؤمن به وي لیکن دی به فاسق وي چې کله اوس جرایم هم کوي مثال په طور اعمال صالحه نه کوي او جرایم کوي نو فاسق وي که دی د فسق و فجور نه ځان ساتي او اعمال صالحه هم کوي د دغې سره سره نو دا سړی بیا متقي دی د قرآن عظیم الشان راوالی اوس څه فرمایي ان اولیاؤه الا المتقون ان اولیاؤه الا المتقون دا د الله ولی دی او الله رب العزت فرمایي چې اولیاء د الله نه دي مګر متقیان دي نو اوس دی څه دی دی متقي دی درې واړه څیزونه ښه برابر دي او اجتناب د نواهیو نه هم شته دی ځکه علماء کرام متقی چاته وایي تقوا څه ته وایي نو دا یاد ساتئ چې اجتناب یعنی اتیان په اوامرو باندې کوي او اجتناب د نواهیو نه کوي چې کوم نه الله او د الله رسول منع کړي دي د دې نه منع کېږي که هغه لوی ګناهونه دي او که واړه ګناهونه دي ځان ترې نه ساتي نو دی چې کله اوس دغه انسان ته څه وایي متقي ویل کېږي او سره اعمال صالحه هم کوي متقي دی کله قرآن عظیم الشان کې ځای په ځای باندې لکه اول سپاره کې هم چې دی نو په سورې بقرې شریف په آغاز کې الله څه فرمایي هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ګوره په دې کې درې څیزونه راغلي دي یو عقیده یؤمنون بالغیب عقیده هم درسته ده او ورسره چې کوم دی نو یعنی عبادت بدنی هم شته دی ویقیمون الصلاة او بل ومما رزقناهم ينفقون عبادت مالی هم شته چې اوس دا ټول لا جمع شنو الله پاک ته متقي وایي متقیان څوک وي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ګور متقي خانو چې دغه شو متقي هو ورته الله وي بیا وروسته چې کله دې ټولو باندې دې برابر وو لکه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
یعنی ټول مومن به سيزونه پکې یاد کړه چې په دې باندې ایمان هم شته، کتابونو باندې شته، قرآن باندې، کتابونو باندې، په آخرت باندې، بعث بعد الموت باندې. نو بیا اوس باری تعالی دې چې کوم انعام ورکړی دی په دنیا او په آخرت کې، نو هغه په خپله بیان کړی دی. څه وایي؟ اولئک علی هدی من ربهم. او دا خلک چې دی دا په هدایت باندې دی د رب خپل د طرف نه، د خپل رب د طرف نه پس دی په هدایت باندې دی. یعنی معنا دا ده د دې دا هدایت داسې دی چې دا بالکل د الله رب العزت د طرف نه کنفرم دی، دې کې څه شک او شبهه ولې نشته. اولئک علی هدی من ربهم، الله په خپله فرمایي واولئک هم المفلحون. نو دا خو دنیا کې لګیا دی په هدایت کې روان دی. اوس آخرت کې اولئک هم المفلحون، او دا خلک دی فلاح مندون کی دی، یعنی نجات مندون کی خلق دا دی. نو نجاتی ابتا خلقم دق متقیان دی. او دا اللہ رب العزت چکم دے نو اولیاء تا ویلی دی، دا اولیاء متقیان دی. دا ولی ورتے ویلی دی؟ اس گورا اولیاء ذکر متقیان دی چې دوی کې دا ټول خبرې چې الله سغواړي، دا الله محبوب پیغمبر سغواړي، هغه ټول پکې کې شته. او چې د سره منع کول غواړي د هغې نه منع کېږي. دې وجې نه دا یاد ساتئ انبیاء کرام او ملائک چې دي نو دا معصومین دي، او اولیاء کرام چې دي دا اولیاء کرام محفوظین دي. دي ته محفوظین وي، الله محفوظ حفاظت کې ساتلی. یعنی غرض دا دی چې د دوی الله رب العزت حفاظت کوونکی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله رب العزت د چا دوست دی؟ د مؤمنانو دوست دی. نو مؤمنانو نه کوم خلق مراد دی؟ چې کامل ایمان والا خلق دی. او کامل ایمان والا خلق هم دغه دی چې باری تعالی کوم د قرآن کې بیان کړی دی. اوس تاسو ګورئ الک فلاح مندون کی خلق دی، نو بیا قرآن راواله ګورئ الله سوئی ان المتقین فی جنات و نعیم. بے شک متقیان چې دی و په جنتونو کې وي او په نعمتونو کې وي. جنت نعیم دا د جنت نوم هم دی، چا مشتمل په نعمتونو باندې دی. آئی کی وي د دې وجې نه کله فرمائی ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء صابا. وای د متقیانو د پاره زید اخلاصی دی، دی د پاره باغونه دی، انګور دی، او دی د پاره حورې د هغې صفات هم ذکر کړه چې یاره دا به بالکل بل ځای کې چې راغلي سورې رحمان شریف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، داسې حورې به یې دي، بیبیانې به نو هغه وکواعب اترابا دا به داسې وي چې هغه یعنی د هغې سینې به چې کوم دی نو ولاړې وي او همعمره به وي، یعنی مسه شوي به نه که نه. نو بس دغه خود دغه صفت خو بیا راځي. او اترابه همعمره به یې جنت کې به جنتي عمر چې دی نو دا 33 کاله به یو روایت کې 33 کاله، او د زنانه عمر به هم دقسي همعمره به. اوس تاسو وګورئ نو دغه د جنتیانو د پاره چې اولئک هم المفلحون الله فرمایي. دې ځای کې الله رب العزت څه فرمایي ګورئ اوس ښه وعمل صالحا او نیک عمل وکړه. ور چا چې ایمان وروړي او عمل صالح کړي الله څه فرمایي؟ یعنی وعمل صالحا على حسب امر الله، هغه ترتیب سره چې امر د الله رب العزت وي
یعنی چې الله رب العزت څنګه امر کړی دی د څه شي د فرضیت امر دی، د څه شي د وجوب امر دی، د څه شي مثال په طور باندې په شریعت کې مسنون دی، پس د څه چې دی نو د مستحب دی. ځکه دا امر چې دی نو علما لیکي اصولیین او دا د نور الانوار په حاشیه باندې هم چې دی دا تصریح موجوده ده چې امر په 14 معناګانو باندې راځي. نو به هر حال اوس تاسو وګورئ کنه دغه هم د اباحت لپاره هم راځي. لکه قرآن عظیم الشان اجان صاحبان منې کړي دي چې دوی به ښکار نه کوي. لا تقتلوا الصید وانتم حرم، په حالت د احرام کې او په دغه کې حرم کې نو تاسو به ښکار به نه قتلوئ. دې وجې نه شنه بوټي او زناور دا به نه قتلوئ، که ضروري شی وي نو هغه بیا خبره. لکه بعضې بیا استثنا راغلی د حدیثو کې. اوس تاسو ګورئ خو چې کله بیا دې احرام پرانځي او حلال شي، یعنی عام زندګۍ ته راشي د احرام نه وځي، نو بیا ورته وایي چې تاسو اوس کار کوئ. څه ورته وایي؟ اوس ښکار کوئ. نو اجازت یې ورکړه، په هلته هم امر کړی دی، خو دا امر دپاره د وجوب نه دی. دې خبره پوه شو که نه؟ نو على حسب امر الله فلهم اجرهم عند ربهم، پس دوی دپاره اجر د دوی دی په نزد د رب خپل باندې، په نزد د رب خپل باندې. هغه چې د دوی سره وعده کړې ده، یعنې څه شی دی؟ یعنې الجنته، جنت دی. د چا دپاره؟ لجمیع المؤمنین. او بیا په دې کې چې کوم دی مراتب د قرب دي او تسلیم او چینی دی ورلا سلسبیل وغیرہ، وعین یشرب بها المقربون. نو دا بیا چا دپاره دا تسلیم او دغه چینی دا د هغه قرب حاصلونکو دپاره او دغه کاملینو دپاره دي. په دې ځای کې چې کوم دی فلهم اجرهم عند ربهم وي، نو بعضې عمل به وي چې الله به پرې حکم کړي د هغې به ډېر ثوابي، بعضې به د هغې نه ډېري، بعضې به د هغې نه ډېري، بعضې به د هغې نه کمي، په ترتیب سره. لکه اوس د حج ځان له اجر ثواب دی، چې د حج مبرور سیله نه ده، مګر دا ده چې الله رب العزت ورته بخښنه کوي. حدیث کې راغلی من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. دلته کې دا داسې د ګناه نه پاکېږي لکه دی چې اوس د مور نه پیدا دی. د مونځ ځان له چې دی نو په مختلفو ځایونو کې په مختلفو مقاماتو کې چې کوې هغې ځان له اجر دی. لکه اوس په عامو وړو جوماتونو کې کوې نو په هغې کې یو په 25 دی یا یو په 20 لوی جماعت کې کېنه کې یو پاویا دی. او بیت المقدس شریف کې کېنو هغه یو په 50,000 باندې دی. یو روایت د 65,000 هم شته، مشکا شریف د 50 دا هم نقل کړي. مسجد نبوي شریف کې یو مونځ سړی کوي فرض نه هغه یو په 50,000 قبلیږي، او بیت الله شریف کې یو په لاک باندې قبلیږي. خو یاره علماء دا خبره ذکر کړې ده، لکه انوار الباری شرح د بخاری کې یو خو زمونږ دغه کې چې کوم دی نو په هندوستان کې لوی عاشق رسول یو عالم دی، د هغه نوم چې دی نو سید احمد رضا، د هغه امام احمد رضا خان صاحب، او بل د علماء دیوبند حضراتو یو عالم تیر شوی دی، د هغه نوم سید احمد رضا بجنوري دی. هغه هم د انوار الباری شرح د بخاري دا هغه چې کوم دی نو تقریر را جمع کړی دی، هغه ورپکې دا خبره ذکر کړې ده چې په مسجد نبوي شریف کې یو مونځ سړی وکړي او الله قبول کړي نو هغه په 2.5 لک باندې د هغې اجر او ثواب ملوي. په څو باندې؟ په 2.5 لک باندې. او ترتیب یې داسې ښودلی دی
چې دا څنګه نو 1 لاک د بیت الله شریف کې چې مونږ کین 1 لاک قبليږي نو نبی کریم علیه السلام خدای د بیت الله شریف دچن برکت په دې حرم مدني باندې کېدا نو چې په دغه وجه باندې حرم شریف کې 1 لاک نو دلته کې چې دچن شنو 2 لک شو او 50 زره د دې کې خپل باندې قبليږي نو 2.5 لک وي په دې ترتیب سره راځي په دې خبره پوه شو ها نو دې ترتیب سره د زینو په مناسبت باندې او کله کله داسیم کیږي چې یو عمل بسړې کوي یو کس عمل په یو ترتیب قبليږي د بلغه او بل شان قبليږي ای کې به اخلاص ډيري لکه اوس نفلی عبادت را واخلا مالی بالفرض صحابه کرام چې دین یو موټه وربشي هغه خیراتی کی حدیث کې راغلي دي او عام خلق چې دي چې صحابه نه نو هغه د احد د غرم رسونه خیراتی کی نو دا د غرم د احد د غرم رسونه چې خیراتی کړي دا د هغه تیاغي نصف ته وي نشي رسیدلی په ثواب کې صحابي ګوره یو موټي وربشي موټي مطلب یو موټو د بوت دی بیا تعبیر په دغه باندې کړي علماء هم تور یو موټي وربشي دا موت چې دی نو دا څلورمه حصہ د چا د وو کې ده دیو جن ما تاسو خدمت کې عرض کوم چې کله کله د خلکو کله کله د زینو د هغه اجر او ثواب چې دی نو صحیح هغه ډیر وي دیو جن ما عرض کوم من عمل صالحا وعمل صالحا ویل دي بل ځکه الله فرمای من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه الله فرمای من عمل صالحا چا چې هم عمل صالح کو امن د پاره د عموم د ذوی العقول د پاره راځي معنی دا د ټول پکې مراد دي زناری نه دي که زنانه دي ها ارسوک چره عالم دی امی دی خو چې عملو کې وې صحیح وکي کنه چې د قبلېدو قابل وي من عمل صالحا من ذکر او انثى کدا عمل صالح د نارینه‌و نه چا کړي کدا نارینه وي او که زنانه وي نو الله رب العزت دغه ذکر دا بدل ذکر کوي چې فلنحيينه حیاه طیبه اوس د الله پاک دې مهربانو ته وګورئ تاسو چې یوازې دا نه چې زه په لوی لاور باندې به ګورو هلته به ثوابونو ته ګورو هلته به یې دله درکو هلته خو میلاویږي دا خو د مؤمن مسلمان چې دی لوی شان دی الله ولا لوی مقام ورکړی دی چې دلته میلاویږي او هلته ورته بیا بدلې ورکوي دلته کې څه به د نیک عمل باندې میلاویږي نو ته واورئ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه او دا د الله شان ته وګورئ چې هلته کې هم فار وړلی دی فلنحيينهم کې فار وړلی دی او دلته هم فار وړلی دی فلهم اجرهم عند ربهم دلته هم فار وړلی دی د اصولیین علما وی الفاء للتعقیب مع الوصل دا فاء د تعقیب مع الوصل د پاره راځي یعنی الله رب العزت دی ایمان او دی عمل صالح دا عمل صالح کون کی ته الله رب العزت سمدستی اجر ورکړي ان ربهم فنز رب د دې لپاره فلهم اجرهم فس سمدستی د دوی لپاره اجر دی فنز رب خپل باندې لا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دلته خدا سی ویل دي الته سوي فلنحيينهم حياه طيبه الګ اجر ولا دا ور کوي چې دلته ولا حیات طیبه ور کوي حیات طیبه د سې جن ور ور کوي چې پاغي باندې بیا مرګ ناراضي حیات حقیقی هغه ته ویل کیږي ګور یاد ساته نن خلک ډیر په ششو پنج کې لګیا دي روان دي په ششو پنج کې روان څوک چې د عقل په روان خلک دیږي سوی مسلمانانو دوکه کولو د پاره الکه وی عجیب خبره ده وی دی چې په قبر کې چې دینو پیغمبر ژوندې دی او علیه السلام او په شهید ژوندې دی او ولی ژوندې دی او
مونږ وایو په دې قبر کې مسلمانان هم ژوندي دي او دا کافر هم په برزخي زندګۍ باندې ژوندي دي. مؤمنان او مسلمانان د نعمتونو دپاره او کافر د عذابونو دپاره. دا خو د هر مؤمن مسلمان دغه ده. خو یاره یو خبره یاد ساتئ، هغه یو کس پکې دی څوک واقعون ته دی په دې سوشل میډیا خو نن سبا داسې حل دی نو پکې وایي هلکه مونږ چې کله خښو نو مړو نو چې بیا دا خاورې او د هر څه نو بیا څنګه ژوندی شو. اوس دې ګوره دونه د عقل نه عاري دی. کوم ځای ستا عقل کار نه کوي نو هلته نه څه دی هغه د دین بیا شروع شي. دا خو دیني مسله ده. دا خو چې دی نو د دې تعلق چې کوم دی نو د دغه خبرې صادق سره دی. دا خو ستا د عقل خبره نه ده. خو اوس وګورئ زما وروڼو، تاسو که سوچ وکړو که نه نو هلکه دلته کې چې دی نو عمل صالح ایمان هم شته دی، عمل صالح هم شته دی. نو الله وایي فلنحینه حیاتا طیبه. مونږ دې ته سمدستي زر او خامخا چې دی دې ته مونږ حیات طیبه ورکوو. حیات طیبه هسې خو دی ژوندی دی، دلته دنیا کې کافر هم ژوندی دی، ګرځي را ګرځي هلکه دغه هم چې کوم دی نبض هم حرکت کوي او په عقل کې هم راځي چې ورته وګورې نو چلت پیرت هم کوي. خو یاره اوس صدر بش چې دی مثال کافر دی، هندو دی، هغه مړه دي د خدای په نیز باندې مړه دي، ګرځي به خو قرآن ورته مړه وایي، قرآن ورته مړه وایي. نو دوی په څه باندې مړه دي دا راته ووایه. اوس دوی ته مړه قرآن ورته مړه وایي دی کافرو ته. او اوس عقل خو دا و چې خو ګرځي یا خو جازونه پاسوي او خو چې دی کله په ایران باندې حمله کوي او کله په پاکستان حملې کوي او کله چې دی نو په فلسطین جزانو باندې ورونه ورئ. نو څنګه مړه دي؟ نو معنا دا ده چې ایمان نشته دی، ایمان نشته، عمل صالح نشته. نو کافر چې کوم دی فإنهم ماتوا ابدا راغلی دی قرآن عظیم الشان کې. او شهیدانو دپاره الله رب العزت فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تاسو ورته مړه مه وایئ څوک چې د الله په لار کې قتل کړي شوي دي. خدای څه ورته وایو بل احیاء بل هم احیاء، بلکې دا ژوندي دي. نو اوس چې چاته خدای ژوندی وایي نو هغه ته ما ورته ژوندی وایو که نه به وایو؟ دا خو چې ژوندی ورته نه وایي نو خدای ته ورته وایه خو زه ورته نه یم، دا مطلب شنو؟ علیاذ بالله. نه، قرآن ورته ژوندی وایي. او دې شهداو ته چې دا ژوند میلاو دی دا ورته د څه په اتباع رسول کې ورته میلاو دی، ځکه چې هغه دین باندې داسې عمل کړی دی چې خپل سرونه یې په تلي کې ایښودي دي د الله رب العزت د دین لپاره. نو چې د چا په اتباع کې چاته داسې ژوند میلاویږي حیات حقیقي، نو هغه محبوبان انبیاء کرام به په دغه حیات حقیقي ژوندي وي که نه به وي؟ ژوندي به وي. ښه نو اوس تاسو وګورئ که نه، ځکه هو حدیث کې راغله چې المؤمنون لا یموتون، مؤمنان نه مري بل ینتقلون من دار الی دار. نو تاسو به دې کې تطبیق وکړئ. اوس به بیا مونږ د چا په خبرو کې بیا نه شو راتللی. ګورئ حیات حقیقي الله ورکړې مؤمن ته، مؤمنان ګورئ په حیات حقیقي ژوندي دي. په دې حیات حقیقي باندې مرګ نه راځي. نو هغه حیات حقیقي باندې چې مرګ راځي نو کوم مرګ دی؟ هغه موت حقیقي دی. کافران په موت حقیقي باندې مړه دي، نو په هغې کې ژوند نشته دی، حیات حقیقي پکې نشته. حیات طبعي ورسره شته. حیات طبعي دا دی چې مثلا ما تاسو ته وویلې حالات یې راخلي که سړی ډېر هم کمزوري شو خو چې هغه کې ور وړاندې کړي وینټیلیټر باندې نو هلته کې هغه سکرین کې راځي چې دا لا ژوندی دی، په دغه باندې معلومېدی شي. او چې کله ترې نه دغه ژوند دغه هم ختم شي نو بیا ډاکټران هم وایي او خلک هم وایي چې بس دا اوس یې نبض حرکت پرېښودو فلانې هارټ اټیک شو مثال یا څه اوس دا مړ دی. نو دا مرګ چې راغلی دی ته حیات موت طبعي ویل کېږي، موت طبعي. نو حیات حقیقي خو پکې دی، ایمان خو شته که نه؟ ګورې په مرګ باندې ایمان نه کټ کېږي، ځکه چې دا ما او تا چې په دې مړو باندې جنازه کوو زما وروڼو ګورې دا پرې ځکه کوو چې په دوی کې اسلام د میت شرط دی او ښه مو لمبولي وي کفن مو ورکړي جنازه پرې کوو. اوس که العیاذ بالله یو کافر مړ شو نو که هغه د ګنګا په اوبو ولمبې نو جنازه پرې نشته ځکه ایمان نشته که نه.
نو د مرګ سره ایمان نه کټ کیږي، د مرګ سره نبوت نه ختمیږي، د مرګ سره ولایت نه ختمیږي. نو چې کله دا نه ختمیږي نو اوس موږ د پیغمبرانو د نومونو سره څه وایو علیه السلام، اوس موږ د شهدا د اولیاء د نومونو سره څه ذکر کوو رحمت الله تعالی علیه. اوس موتا د صحابو د نومونو سره څه وایو رضی الله عنهم، رضی الله عنه دا وایو کنه. دا دې سره چې کوم دی نو دا سیزونه کټ کیږي نه، ځکه د عقایدو کتابونو لیکلي دي چې الکرامة والمعجزة لا تنقطعان بالموت. معجزه او کرامت چې کوم دی دا په مرګ باندې نه کټ کیږي. چې کله الله رب العزت حیات حقیقي ورکی چاله، هغه حیات حقیقي په سر راځي په ایمان، ایمانیات باندې په اعمال صالحو. نو فلهم اجرهم عند ربهم، دې لپاره اجر د پنځ د رب د دوی. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نه به دې باندې يروي يره بم پینې دلته چې را روان وخت کې بلا سره سکیږي، قبر کې بلا سره سکیږي، په حشر کې بلا سره سکیږي، را روان مراتب هغه چې کوم ماته منازل پراته دي کې بلا سره سکیږي نه. لا خوف ولا خوف عليهم، الله فرمایي نو په دې باندې یری حالن چې رستو بلا سره سکیږي. ولا هم يحزنون، او نو به دې غمجن شي مآلن، التو بغمم نه. حزن دې ته وي چې د بل په باره کې نو که یو سړی نیک سړی مړ دی نو الله رب العزت چې دی د هغه د رستو پاتې شو خپلو خلکو په باره کې الله غمجن کوي هم نه، حزن به پې هم نه. دې باندې به انشاءالله بیا مخکې دې کې ډېر لوی تفصیلونه پراته دي، هغه به بیا کوم که خیر الله رب العزت دې موږ تاسو نیکان کړي. بس نچوړ دا شه چې ایمان، د ایمان سره اقرار، او د ایمان چې دی نه ځان له لوی شی دی هغه بنیاد دی. اقرار چې دی چې یو پیره په ټول عمر کې لا اله الا الله محمد رسول الله دې باندې اقرار کول، او بیا عمل صالح دی. چې عمل صالح د چا څومره قوي و بس د ایمان به هغه قوي ایمان به وي. الله پاک یهود مونږه کامل مؤمنان جوړ کړي، او بیا دغه تعلق چې دی نو انشاءالله د حقوق الله او حقوق العباد داسې ورپسې بیا مخکې ځو که خیر دعا وکړي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وصلی وسلم علیه صلاة دائمة.